Kaminanguna, danang nadak salmay, pating kaminanguna, janang ni parchwe, pating kaminanguna, danang nadak salmay, pating kaminanguna, danang nadak salmay, pating kaminanguna. خبر اورا كثون لما كرشو چمن لا چمن لك داكشي مجمع خپل دیشي اورس کو كثون ما كثون ته له شام هم برانډي ورا چمن دشتي مجمع خپل دیشي بیا ا كثون انتظامیه تعاون کو ما كرشو إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن هذا القرآن سبب طرفه بأيديكم وطرفه بيد الله أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ډیرو ګرانو عزتمندو مسلمانانو ورونو خاص کر علماء کرام او طلباء اعزام الله تعالی دی زمونږ او ستاسو دا راغونډېدل دې ځای ته دا ویل او اورېدل د خپل رضا او د دین اسلام د رفعت ذریعه وګرځي ډېر زیات اجتماعات جلسې جلوسونه میټینګونه هغه دنیا کې کیږي خلق هغه ته حاضری لګئی
د زونو نزان سره د دنیا خیر راوړي او د زونو نه د نقصان نه علاوه بل څه نه وي هغه اجتماعات چې هغه د الله تعالی د دین په بنیاد باندې وي د قرآن او سنت د هغې د رفعت او د بلندۍ په نیت باندې وي د مدارسو د ترویج او د مدارسو د ترقۍ دپاره وي دا مدارس او دا اجتماعات دا الله تعالی ته د نزدېکت او د اسلام د رفعت او د دواړو جهانو د کامیابۍ ذریعه ده الله تعالی دې وګرځوي او مسلمانانو باندې د ترقۍ او د زوال مختلف ادوار راغلي دي او دنیا لیدلې دي په عالم اسلام باندې په مسلمانانو باندې د صلیبي حملو یو یلغار تیر شوی دی چې د هغې مقصد مسجد اقصی سره سره حرمین شریفین مسمار کولو یوازې دا اراده نه وه چې موږ مسجد اقصی قبضه کوو او بیت المقدس قبضه کوو بلکې د هغې اراده وه چې د مسلمانانو کم د اجتماعیت او کم د شعور او د بیدارۍ پیدا کېدلو ځایونه دي خاص کر حرمین شریفین بیت الله شریف او مسجد نبوي د هغې د مسمار کولو او د هغې د ختمولو هغې عزم کړی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د پیدایش نه مخکې ابراها نبی یو سړي داسې اراده کړې وه چې زه بیت الله شریف ختموم او د هغې په ځای یو بل د تعظیم ځای او د عزت ځای آبادولو اراده وکړه الله تعالی د هغه ارادې د وړو وړو مرغو په شکل او د نرو نرو کاڼو په شکل تباه او برباد کړي ارسل علیهم طیرا ابابیل ترمیهم بحجارة من سجیل فجعلهم كعصف مأکول دغه شان چې کوم صلیبي پلانو او صلیبي حملې د دې نیت باندې شوې وي الله تعالی د یو غریب کورنۍ د عماد الدین زنگی په اراده او د هغه عزم د نور الدین او د صلاح الدین ایوبی رحمهم الله په شکل کې دنیا ته ښکاره شو او هغوی په صلیبي لښکرو باندې لکه د توتکرکو او د وړو مرغانو په شکل ورغوټه شو د هغوی هغه عزمونه او ارادې هغه د خاورو سره ملاو کړي او په بیت المقدس باندې د اسلام جنډه ولګوله وروستو د دې نه خطرناک د تاتاریانو یلغار په مسلمانانو راغی
چې هغې ځان ته څه ویل چې د تاتاریانو کومه حمله وه د هغې د حملې د هیبت د وجې نه د هغې مین مقصد عراق ایران او خراسان نوري دنیا ته هغې څه نه وي خو د انګلستان کې او په انګلینډ کې د سمندر په غاړه باندې ماشیمان او د مایانو والا خلک مایانو او کبانو له نه راوتو وی هسې نه چې تاتاریان راشي په میاشتو هغوی د دې یرې د وجې نه دې ښکار له نو راغلي مسلمانان حلال کړی شو او د کپرو منارې جوړې کړی شوې د سترونو او د کپرو منارې جوړې کړی شوې او چې چا به دا ویل دا یو متل مشهور شو چې اذا قیل ان التتر قد انهزموا فلا تصدق دا یو متل مشهور شو او محاوره شوه چې دا چا ویل چې تاتاریانو شکست وخوړ بلکل یې ونه مني بلکل یې ونه مني هغې له الله تعالی نیکان خلق پیدا کړل او الله تعالی د هغه تاتاریانو علاج په خود تاتاریانو او په ځینې مسلمانانو کو کعبے کو پاسبان مل گئے صنم خانے سے د هغه تاتاریانو کې ځینې قبیلې مسلمانان شوي او هغوی هغه ظلمونه ودرول په هغه وخت کې دا تصور نشو کېدی چې مسلمان او اسلام به په دنیا باندې پاتې شي مسلمان او اسلام به په دنیا باندې پاتې شي والله تعالی مسلمانان او اسلام د دغه ژوند نوم راویستو او الله تعالی اسلام وزلو او چې کوم د دنیا خلاصه او نچوړو د علم په بنیاد او د زهد په بنیاد باندې هغه الله تعالی هندوستان ته د هجرت په ذریعه منتقل کو ډیرو خلکو هغه هجرتونه وکړل د دنیا نه د تاتاریانو د یلغار د وجې نه او هندوستان ته رالل او هندوستان د علم د زهد او د صلاحیت د هغې یو مرکز وګرځېد په هغه مهاجرینو کې معین الدین اجمیری رحمه الله تعالی عنہ چې هغه د ایران نه هجرت وکړو او هندوستان ته راغی او په هندوستان کې د مدرسې بنیاد کېښودو د مدرسو بنیاد اول په ایران کې کېښودل شوی د نبی علیه الصلاة والسلام د اصحاب الصفو اول نقل هغه ایرانیانو کو او د هغې نه وروستو هندوستانیانو کو وروڼو دغه شانتې حملې په مسلمانانو باندې او په اسلام باندې د دشمنانو کېږي چې کوم ځای کې رڼا وي او کوم ځای کې عزت او رفعت وي نو د هغې رڼا دشمنانو هم ډېر وي د هغې رڼا او د عزت دشمنان هم ډېر وي حاسدین وي تیري وي که نور یو دی نو ظلمات بې شمېره دي رڼا یوه ده د اسلام او د ظلماتو تیري چې دي نو هغه بسیاره دي او ډېرې زیاتې دي په اوسني وخت کې په عالم اسلام باندې او په مسلمانانو باندې
یو قسم حمله کیږي چې هغه د صلیبي حملې نه سخته ده او هغه د تاتاري حملې نه سخته ده. هغه ده د اسلام نه د مسلمانانو اعتماد اوچتول، د اسلام نه د مسلمانانو فکر اړول، د اسلام نه د مسلمانانو بدګماني پیدا کول. د کافرو نه، کافر خو اسم کافر دي. د دې وخت لوی حمله د اغیارو په مسلمانانو باندې دا ده چې هغوی دا وایي چې نن وخت کې اسلام وخاندي او صفت وکړي، وی اسلام خپل کردار ډیر ښه ادا کړی دی. دا یو داسې انداز وي چې مسلمان ځان ته متوجه کړي، ځان ته متوجه کړي او اسلام د جهالت تیاری ختم کړی وي. اسلام چې دی نو هغه څه دي کړي، هغه خلک چې هغوی به جنکۍ ژوندی ښخولي، هغه خلک هغه یې صحیح کړل. اسلام چې دی چې کوم خلک مشتو ګریوانو یو بل یې واهه او ټکو، هغه اسلام رونه رونه وګرځول. وی په خپل وخت کې لږ مخکې لاړ شي، وی په خپل وخت کې اسلام لویه کارکردګي کړې ده، اسلام لویه کارکردګي کړې ده. نو دا وایي چې په هغه وخت کې خلک ډېر ناپوهه ماشومان یې حلالول، ژوندۍ جنکۍ یې ښخولې او ظلمونه او ستمونه یې کول. لیکه پړه نه و، جاهلانو. د هغې د وجې نه هغوی دا کارونه کول. اسلام هغه وخت سره ډېر یو بهترین نظام او ډېر ښه کار یې کوو. ورسره دا وایي چې موږ له اوس لږ غونده کې د جدید آراو د جدید فلسفي ضرورت دی. موږ دې وخت کې یو ترقي یافته دنیا سره مقابله کیو، موږ دې وخت کې یو ساینسي دنیا سره مقابله کیو. په دې وخت کې موږ د یو داسې قوم سره مقابله کیو چې هغه مهذب دی، د یو داسې قوم سره مقابله کیو چې هغوی تعلیم یافته دي، داسې یو قوم سره مقابله کیو چې هغه ایجوکیټډ دي، داسې قوم سره موږ مقابله کیو چې هغوی هوا کې وسپنې الوزي، وسپنې د دریابونو ویښونو ته رسوي. موږ له په اوسني وخت کې لږ غونده کې یو جدید طرز پکار دی. دا اسلام چې دی نو هغه اوسنۍ تقاضي پوره کولی نشي. دا د اوس وخت یو لویه فتنه ده چې هغه دا وایي چې اسلام له نوې سانچه پکار ده. اسلام په یو نوې سانچه کې اچول غواړي چې د دور تقاضي چې دي هغه پوره کړي او د دور ضروریات چې دي هغه پوره کړي. او د مسلمانانو سره داسې سیستم نشته نو خیر دی که سړی لږ غونده کړي، په خپله لهجه کې لچک پیدا کړي او په خپل میشن کې لږه غونده کې نرمي پیدا کړي او کچ لے کچ دے والا معامله وکړي چې ځینې خبرې د اسلام هغه پرېږدي او ځینې خبرې د قرآن هغه نظرانداز کړي او د دنیا سره لږ مخکې لاړ شي، نو دا به ډېره ښه وي. قرآن کریم چې دی دا رونو زما او ستا لیکلی کتاب نه دی. قرآن کریم چې دی دا زما او ستا جوړ کړی نظام نه دی. اسلام چې دی دا د انسانانو جوړ کړی دستور او کلتور نه دی، بلکې دا د الله رب العزت
خالق الكائنات منتظم الكائنات مدبر الكائنات مربي الكائنات دا آغا ذات شغل دی کائنات پیدا کون کرے آغا ذات شغل دی کائنات منتظم دی آغا ذات شغل دی کائنات چلون کرے دا آغا ذات کتاب دی شغل روان وقت دا سخکاری دو لکسم چی ماو تاتا نرنائی پرونای رسکاری من پا پرونای رسوانی ہیر رازی لا یظل ربی ولا ینسا اللہ تعالیٰ با غلطی کی امنا اللہ تعالیٰ نہیری کی امنا اللہ رب العزت پراروان وقت پوئی گی اگر انسانان ضروریات معلوم اول اللہ رب العزت تا دا انسانان ضروریات معلوم اللہ رب العزت دا انسانانو پا سہولیاتو بانے پوئی دو اللہ رب العزت پا دی پوئی دو چراروان وقت کی با کمپیوٹری وی راروان وقت کی با موبائلی وی راروان وقت کی با جہازونوی راروان وقت کی با دو بحری جہازونوی دریابی جہازونوی پراروان وقت کی با گاڑی و موٹری وی پراروان وقت کی با میزائل و ٹیکنالوجی وی قرآن کریم دا اللہ نظام دے دا اللہ تعالی دستور دے قرآن کریم یو صفت قرآن کریم ویل دے اللہ تعالی فرمائی دی ما یاتیہم من ذکر من ربهم محدث ما یاتیہم من ذکر ما یاتیہم من ذکر ما یاتیہم اللہ تعالی فرمائی دی ما یاتیہم من ذکر من الرحمن محدث دا اللہ تعالی دا طرفنا دا تربیت کو ان کی دا طرفنا دیتا یو تازہ بیان نرازی قرآن کریم دا قرآن کریم صفتی ویل دے محدث چه قرآن کریم چه دے نو دا ترو تازہ دے بالکل ترو تازہ دے دا قرآن کریم پزوانے باندے بڑاتوب نرازی دا قرآن کریم پشباب باندے شیبت نرازی دا قرآن کریم تازگے باندی مراویتوب نرازی دا قرآن کریم پا خزان بہار باندی چلتوم سپرلے نرازی قرآن کریم اللہ تعالیٰ چپکتم دور کرا لگلو او دا آغی خلق و اصلاح پانی باندی کڑی وان دک شانتی ننم قرآن کریم تر تازه نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لا يخلق بكثرة الرد ولا يشبع منه العلماء لا يخلق بكثرة الرد ولا يشبع منه العلماء قرآن کریم پا اڑاولو اور اڑاولو بانی سڑی گینا قرآن مجید پا اڑاولو اور اڑاولو زڑی گی مضمون نے چخلق تپوسونا کہ استاجی زمون جماعت کے زاڑا قرآنون دی اغیر سر سے چلو قرآن مجید کو زڑی گی لپانی کسکی زڑی گی استاجی زمون جماعت کے زڑی پانی قرآن مجید دی سر سے چلو یا زڑی نسخی دی وسے چیارو نشلی گی اغیر سر سے چلو نسنگا نبی علیہ السلام ہوئی چلا یخلق بکسرت الرد قرآن کریم پاڑاولو راڑاولو بانی زڑی گی رود آگے مطلب دق کرے چه قرآن کریم پاڑاولو راڑاولو بانی زڑی گی نا کہ قرآن کریم بانی ادوار تیرشی قرآن کریم بانی زمانی تیرشی قرآن کریم بانی وقتون تیرشی قرآن کریم بانی وطنون و قامون تیرشی قرآن کریم با اکا شانتی زوانوی او قرآن کریم با د ژوند نظام او د ژوند دستور او کلتور وي او اسلام با چې کمدنو د ژوند نظامي که انسان هغه مریخ ته الوزي که انسان چې کمدنو په جزیرو کې ګرځي که انسان په هواګانو کې الوزي خو د هغه دپاره نظام چې دی نو هغه د الله تعالی کتاب وي د الله تعالی کتاب وي نه فتوا عرب والو هم ویلي دي جميع الكتب يدرك من قرأها جميع الكتب يدرك من قرأها ملال أو فتور أو صآما سوى هذا الكتاب فإن
بدائع لا تمل إلى القيامة جميع الكتب يدرك من قرأها ملال أو فتور أو صآما دا قرآن کریم نا علاوہ چی نور کتاب ندی نو چی وائی اوری نو سڑے سڑے گئی سوا حاصل کتاب فإن فیه بدائع لا تمل إلى القیامة پا قرآن کریم کی دا سی عجائب دی پا قرآن کریم کی دا سی دا اصلاح نسخی دی پا قرآن کریم کی دا دور مناسب چی دے خلق دا پارا نسخی دا اسلام علاویگی چی آغبانی سڑے سڑے کی گینا دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا وفات نرستو چی کلا اولانی فتنہ روچت اشوام نبی علیہ السلام دا وفات نرستو اولانی مسئلہ روچت اشوام اولانی خبرہ روچت اشوام چی آیا نبی علیہ السلام وفات دیو که نبی علیہ السلام جوان دیوے اولانی اختلافی مسئلہ پا امت کی چرا پورتشوی وان واقع داوام او بیا اولانی اجماعی مسئلہ چلان واقعم داوام نبی علیہ السلام لا خخ شوی ندے دفن شوی ندے او دی بل اختلاف راغی منافقان ہوئی لو کانا نبیا لم یموتو کدے پیغمبرو نمڑ بنوے کدے پیغمبرو نمڑ بنوے عمر رضی اللہ تعالیٰ نو جذباتی لیا غطور را غست لیدام آوئی چی چاویل چی نبی علیہ السلام مردے نزبت نصر وامام پا نبی علیہ السلام بانی لکسات لا بیوشی راغ لیدام لکسات لا بیوشی راغ لیدام نوچی نبی علیہ السلام را پاسی منافقانو نبسرون ہوئی مجال لے چی چادا ویلوے چی نبی علیہ السلام وفات تے عمر رضی اللہ تعالیٰ تورا پلاس والار دے جبل استقامت او جبل استقلال دے استقلال او دا صبر غر دا حوصلی غر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ راگے اگا بہر عثمکی دا تلیو تماشی لا زمیدار تماشی لا تلیو چی واپس راگے ہنگامہ جوڑا گوری نیغ لارو دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام کٹ مبارک والا لاڑو نبی علیہ السلام دمخ مبارک میں صادر لڑکو او نبی علیہ السلام اخپل کو او وی فرمائل لن یجمع اللہ علیکا موتتین ابدا اللہ رب العزت پا پتا بانی دو مرگران ولی او وی فرمائل طبتا حیان و میتا جواندیم پاک او چی وفاتینم پاکم طبتا حیان و میتا او سیدل اڑو جماعت تا منبر تا اخدو او خطبہ ویلاوی اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی انکا میت و انہم میتون وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين من كان يعبد رب محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت آیاتنا مبارکی تلاوت کرلوی فرمائل چی نبی علیہ السلام تعالی فرمائلیو چی پتا باندے با مرگ رازی پتا باندے با وفات رازی و مرگ بنر باندے رازی او درم آیات کریمہ ہوئی چی نبی علیہ السلام الہ ندے نبی علیہ السلام خدای ندے نبی علیہ السلام دا اللہ رسول و پیغمبر دے پر رسولان باندے وفات راغل دے مرگ پر راغل دے نو پر نبی علیہ السلام کراشی نولتا صبح دین پریک دیکسا آیات کریمہ نرستوی چاچ سوک چلا اللہ تعالی بندگی کولا نو آگا اللہ جواندے دے پاگم مرگ نرازی او چاچ نبی علیہ السلام بندگی کولا نو پاگم مرگ راگے بس داغم دین ختم شکنا
چې دی ویل عمر رضی الله تعالی عنہ توره په تیکې کې کېښودله صحابه کرام ټول وي موږ وی که د آیات کریمه اوس نازل شو د آیات کریمه اوس شو د دې څه مطلب دی د دې فتنې د علاج دپاره عمر رضی الله ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ پیش کو مخکې دا صالحان نه و راغلي نو آیات کریمه پیش کولو ته ضرورت نه و راغلی او چې کله صالحه راله مسله راله نو آیات کریمه پیش شو چې کله هم څه مسله راځي قرآن کریم محدث دی په دوی مرض باندې عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایل اما انی فقط قلت مقالة ما پرون چې کمنو یو خبره کړې وه لم اجدا فی کتاب الله ولا فی سنت رسوله هغه خبره ما د الله په کتاب کې نه ولیدلې او د نبي علیه الصلاة والسلام په حدیثو کې مې نه ولیدلې ما ویلي و که چا ویل چې نبي علیه الصلاة والسلام وفات دی نو زه به ترې سر واهمه هغې خبرې نه ما رجوع وکړله بیا دپاره چېرته دا ونه وایي چې د عمر دا مسلک و او عمر چې کمنو دا خبره وه اولنۍ اتفاقي مسله او اجماعي مسله په صحابه کرامو کې دا وګرځېدله د قرآن کریم د تعلیم د وجې نه او د قرآن کریم د پوهې د وجې نه چې قرآن کریم چې دی نو دا د فتنو علاج دی قرآن کریم چې دی نو دا د وخت دارو دی لن یصلح آخر هذه الامه الا بما صلح به اولها لن يصلح آخر هذه الامه الا بما صلح به اولها د دې امت رستنی چې دی نو هغه چرم سمېدلی نشي تر څو پورې چې هغه نسخه یې استعمال کړي کومه نسخه چې اولنو استعمال کړې وه اولني چې ورونو عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایي نحن قوم اعزنا الله بالاسلام فمهما طلبنا العزة من غيره اذلنا الله ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرين او معزز تے زمانے میں مسلمان ہو کر او معزز تے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر دو قرآن کریم راغستون کی چیو پہ اسلام بانے عمل کون کی چیو اسلام پہ خپل زندگی کی راغستون کی چیو نو صحابہ کرامو پہ دنیا بانے راجو کم او صحابہ کرامو تابعینو تابعینو اگر پہ دنیا بانے حکومت کو طول دنیا دلاندی زیر کرلا دے اسلام چی کمدنو رفات بلندی او عزتی چی کمدنو خکارکم دا دی وجنا چی بڑکتی نتی خود بخود آگ ان کی شریعت کے ہاتھ میں تھی باغ ان کی جہاں کر دیا نرم نرم آ گئے او جہاں کر دیا گرم گرم آ گئے او زکا صحابہ کرامو دا اللہ دین راغستلو رونو دنن وقت فتنہ چنام نو آگا دادا چی حدیثی بے خبر آئے کہ تو با زمانہ بے ساز زمانہ با تو نسازت تو با زمانہ ستیز نن خلق لاوئی یار جدید دور دے او جدید غند اسلام پکار دے ایتی بی قرآن غیر حاضر او بدلو لن ترضانک اليهود ولن نصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى قل إن هدى الله هو الهدى الله تعالى كامل هداية الله تعالى أكمل قانون الله تعالى صحيح قانون دجوان رالي گلنے اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا اتبعوا ولا تبتدعوا تابعداریو کی قرآن و سنت پس روان شئی دزان رسمنا مجھوڑوئی دزان سیاستنا مجھوڑوئی او دزان دین مجھوڑوئی ما لم يكن يومئذ دين فلا يكون اليوم دينا چکم یوسیز دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا دور کی دین نو آگا نن دین کی دلنشی چکم یو صحابہ کرامو پا دور کی دین نو آگا دین کی دلنشی رونو دا چکم نو منگ لزار را کولے کی گی
دا زار مونږ ته اچول کېږي چې یاره چې اوس جدید دور دی او بس خپل مونځ اودس کوه نو د دور په تقاضو باندې چلېږه چلو تم ادھر ہوا ہو جدھر کی پاگا طرف باندې ځه چې به کوم طرف باندې هوا وي کله څوک والا د مجبورۍ نوم ورکي ویره چې زمونږ مجبوري ده بله طریقه نشته دی مونږ څه وکړو او بس دغه جمهوریت چې دی زمونږ مجبوري ده الا قرآن کریم ویلي فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اسم علیه ټیک ته خو استقرار مو پیژنه فمن اضطر مبیجنا الا من اکره مبیجنا ته خو په سور کې ناستې او اضطراري حالت دومره ده چې سړی یو وړی وایي یو ملای نیغه شي تا خو به چې کندر باغلي جوړې کړې چپې دې پې وچلولې دا لا څنګه حالت اضطرار دی او دا لا څنګه حالت اکراه ده اول ولې اسلام ناقص دین دی الله چې ویل الیوم اکملت لکم دینکم ما تاسو له دین پوره کړی دی نو ولې الله تعالی په دې دور کې او په داسې وخت کې قرآن کریم کې د اقامت دین طریقه نشته په دې دور کې د تحریک نفاذ شریعت قرآنی دعوت نشته دی چې د الله رب العزت د دین دعوت پیش کړی شي د الله رب العزت د دین سوچ او د دین فکر چې کمدرا خلکو ته پیش کړی شي ورونو دا مدارس دي چې دا زمونږه فکري قیام راولي دا زمونږه سوچونه برابروي او دا مونږه د اغیارو د مدارسو مقصد صرف او صرف دا نه دی چې ګیرینو ناظره ووایم د مدارسو مقصد صرف دا نه دی چې حفظ وکړم او د مدارسو مقصد صرف دا نه دی چې ګیرینو فنون ووایم د مدارسو مقصد دا دی چې د باطل مقابله وکړه جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا د وخت د فتنې پیژندل او د هغې مقابله کول دا د مدارسو ذمه داري ده دا د علماء کرامو ذمه داري ده دا قرآن کریم چې دی نو هغه زمونږ دپاره د ژوند یو مکمل دستور دی یو مکمل نظام دی الله تعالی فرمایلی دي تبیانا لکل شیء ما فرطنا فی الكتاب من شیء تفصیل کل شیء زما استا زندگی چې دا نو هغه په دې قرآن کریم کې ده زما استا کامیابي عزت رفعت چې دی نو هغه په دې قرآن کریم کې دی ورونو د دې دریاب نه وتل او د دې غلطو سوچونو او فکرونو نه وتل هغه په دې باندې کېږي چې مونږه قرآن کریم را واخلو او قرآن مل مخرج منها یا رسول الله نبی علیہ الصلوۃ والسلام فتنی برازی وی وزوت نه څنګه وی د وته طریقه دا ده چې الله تعالی کتاب راوالی دا الله رب العزت کتاب قرآن کریم راوالی نو د فتنو نه خبر شي او د فتنو مقابله وکړي الله تعالی فرمایلی دي ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی قرآن کریم اونیوی القرآن سبب طرفه بيديكم وطرفه بيد الله قرآن کریم کلک اونیوی نو الله تعالی طرف ته ورسي او الله رب العزت سره هم تعلق جوړ شي نو د خپل ټولې زندګۍ د ژوند کله کور دا کله حجرې دا کله بازار دا که معاملات دي که عبادات دي که سیاسیات دي که تانا تحصیل اسپتال کچرۍ دي دا ټول چې دي نو دا د الله تعالی سره تړل او د اسلام سره تړل دا د مدارسو او د عوامو د مسلمانانو ذمه داري ده الله تعالی دې موږ له صحیح عمل کولو توفیق راکړي دشمن د بدعتي دی انو بچوا خوی لکه زمره دی پدی
چې کوم طلبه کرام د